الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات حرام کړی شوي دي په تاسو باندې خاوندانو والا ښځې من النساء د زنانو نه الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان وي خلاصونه ستاسو. کتاب الله علیکم لازم کړی دی الله پاک په تاسو باندې وحل لكم ما وراء ذلكم او حلال شوي دي ستاسو لپاره د دین علاوه نورې زنانه ان تبتغوا چې تاسو طلب کوئ نکاح د هغې باموالکم په خپلو مالونو سره محسنین په داسې حال کې چې تاسو نکاح کوونکي د هغو سره غیر مسافحین او نه تاسو زنا کوونکي. فما استمتعتم به منهن نو هغه زنانه چې فایده واخلئ تاسو به په هغې سره په دغه مهر سره منهن د هغوی نه فآتوهن اجورهن فریضه نو ورکئ هغو ته د هغوی مهرونه مقرر کړی شوي. ولا جناح علیکم او نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما تراضیتم هغه څه کې چې تاسو رضا شئ د یو بل سره به په دغه مال کې من بعد الفریضة وروسته د مقررولو د هغې نه ان الله کان علیما حکیما یقینا دی الله پاک علم والا او حکمت والا. والمحصنات دا عطف دی په هغه امهاتکم باندې نو د حرمت د لاندې دا داخل شو نو تقدیر د عبارت داسې دی وحرمت علیکم المحصنات من النساء او حرام کړی شوي دی په تاسو باندې واده والا زنانه کومې زنانه چې واده شوي او د هغې خاوندان موجود وي نو هغه په تاسو باندې حرام دی. نو دا بل قسم د محرماتو نه ذکر کړه و دا وقتي طور دی. هغه زنانه چې د هغې خاوند ژوندی وي د هغې سره نکاح نه کېږي که خاوند یې مړ شي یا هغه ورله طلاق ورکړي نو بیا د هغې سره نکاح جایز دی. نو کومې زنانه چې هغوی خاوندان ژوندي دي د هغو سره نکاح نه کېږي الا ما ملکت ایمانکم د دې نه استثنا ده مګر هغه چې مالکان وي په هغې باندې ستاسو ښي لاسونه یعنې وینځي که وینځي وي د هغو خاوندان موجود وي او ژوندي وي د هغې باوجود بیا هم د هغو سره نکاح صحیح دی نکاح سره کېږي. نو دا آیت چې دی نازل شوی دی د یو څه کسانو په باره کې چې یو غذا کې هغوی شریک شي وو په هغې کې وینځي د هغوی لاسته راغلی نو د هغوی په زړه کې دا شک و چې د دې وینځو سره به نکاح صحیح نه وي ځکه چې د دوی خاوندان خو موجود دي او ژوندي دي. نو دا نازل شو چې کومې زنانه چې هغه خاوندانو والا دي د هغو سره نکاح حرام دی که وینځي نو د هغو سره نکاح صحیح دی چې هغه چې ستاسو ښي لاسونه په هغې باندې مالکان وي. نو دا د هغه رواج مطابق دا جمله ویله شوې ده. کله به چې جنګ او جهاد وشو نو امیر د هغه فوج او د لښکره هغه به هغه وینځه غلام په ښي لاس باندې ونیو او بیا به یو سړي ته حواله کړه هغه به هم په ښي لاس باندې هغه اصول کړه نو ښی لاس به په هغې باندې مالک شو په قبضه کې به راغی. نو کوم شی چې په لاس کې راشي نو په قبضه کې راشي او بیا خصوصا چې ښي لاس کې راشي نو ښي لاس کې طاقت ډېر نو هغه په قبضه کې راغی. نو مطلب دی نه هغه وینځي او غلامان دي نو د کومه چې وینځه ده نو د هغې اگر چې خاوندان ژوندي دي خو د هغو سره نکاح صحیح دی. وینځه چې کتابي یعنی یهودیه یا نصرانیه هغه په ملکیت کې د یو سړي راغله نو د هغې نه فایده اخیستی شي او که د دې نه علاوه
نو د نورو نه فایده نشي اخیستی. مطلب دا دی چې وتې ورسره نشي کولی. هسې خدمت خو به یې کوي، لکه سړی چې خر او قچره او دا وادي یا اس وادي د خدمت دپاره، یا خره وادي اس په واخلي، نو د هغې باندې خدمت کولی شي، او نور چې کوم دی نور کارونه په هغې حرام دي. نو دغه شانتې د خپلې وینځې سره نکاح نه کېږي، چې خپله وینځه د هغې سره نکاح نه کېږي، ځکه چې هغې نه فایده اخیستل بغیر د نکاح نه جایز دي. خو که بل په نکاح باندې ورکوي نو بیا به د دې سره وتې نه کېږي چې د یو سړي وینځه را هغه بل په نکاح باندې ورکړه، نو دله به خدمت کوي او وتې حق چې کوم دی هغه د هغه سړي دی، هغه به ورسره کوروالی کوي. د دې مالک خپل حق چې کوم دی هغه ضایع کړه، خراب یې کړه، ځکه چې د په نکاح باندې بل سړي له ورکړه، نو د دغه حق ختم شو. کتاب الله علیکم دا لازم کړي دی، الله پاک په تاسو باندې لازم کړي، مقرر کړي. او حل لکم ما وراء ذلکم، او حلال دي ستاسو لپاره د دې نه علاوه ان تبتغوا باموالکم، چې تاسو ولټوئ هغه په خپلو مالونو سره. د دې نه علاوه چې څومره زنانه دي چې مخکې بیان شوي چې په تاسو باندې ستاسو میندې حرامې دي، ستاسو خویندې، ستاسو ترورانې، ستاسو رضاعي میندې، ستاسو رضاعي خویندې، ستاسو انګیندې او پرکاټۍ او خینې، دا په تاسو حرامې دي. نو دغه حرام زنانه بیان شوي. د دې نه علاوه چې نورې څومره دي نو هغه په تاسو باندې حلال دي، خو شرط دا دی چې په خپلو مالونو سره ولټوئ. نو ما وراء ذلکم کې اشاره ده د دې نه علاوه چې په قرآن او حدیث کې هغه بیان شوي د هغې حلت، نو هغه په تاسو باندې حلال دي. اوس که په قرآن او حدیث کې هغه حرام نو بیا خو هغه حرامې دي. د دې نه علاوه که همي خو چې هغه په احادیثو کې مثلا میلاو شي دا بیان د هغې شوی، لکه یوه ښځه او د هغې ترور په نکاح کې جمع کوله، نو دا حرام دي. په حدیثو کې د هغې بیان شته، هغه به حرام وي. خو چې قرآن او حدیث کې د هغې حرمت نه ذکر شوی، د هغې نه علاوه نو دا په تاسو حلال دي. او شرط دا دی چې په خپلو مالونو باندې به دو طلب کوئ د هغې نکاح هم. نو پته ولګېده چې مال چې کوم دی په مهر کې مقرروله دا فرض دی، فرضه بغیر د مهر نه نکاح نه کېږي. مطلب دا دی چې ګواهان چې کوم دی هغه په نکاح کې وو، ایجاب او قبول شو، نکاح وشو، خو دا مهر چې کوم دی ساقطېږي نه په دې سره. که مهر یاد نه کړو د دې مطلب دا نه دی چې مهر به نه وي، ځکه چې بغیر د مهر نه نکاح کېږي نه، دا مهر پکې فرض دی، فرض. نو بیا به وروستو د دې دپاره هغه مهر مقرروي، یا به د هغې دپاره د دغه زنانه دپاره مهر مثل وي. مهر مثل مطلب دا دی چې د هغې د خور او د ترور وغیره چې څومره مهر نو هغه مهر به ورکوي. نو مهر لازمي دا فرض دی، ان تبتغوا باموالکم. نو په نکاح کې چې کوم دی هغه ایجاب او قبول دا فرض دی، مهر پکې فرض دی، ګواهان پکې فرض دي. پاتې شو دا خطبه وغیره چې هغه خطبه په خپله وایي یا عالم راولي هغه خطبه ولولي، دا سنت دي. خطبه ونه لولي او هسې ګواهان مقرر شو او مهر مقرر کړه، ګواهانو په مخ کې دا ایجاب او قبول شو، دا تا قبوله کړې وه، هغوی ما قبوله کړې وه، قبوله مې کړه، بس خبره ختمه شوه، دا نکاح وشو. دغه پکې فرض و. محسنین غیر مصافحین، بل شرط دا دی چې تاسو به په قید د نکاح کې راوستونکي یې، تاسو به واده کوونکي یې د دو سره. غیر مصافحین نه به تاسو زنا کوونکي. صفحه او صفاح چې کوم دی هغه تویولو ته ویل کېږي، یوازې نطفه به نه تویوي، بلکې په دې باندې به پاکدامني مقصد وي او کور ودانول به مقصد وي، دا همیشه دپاره په نکاح کې راولي. نو فما استمتعتم به منهن، نو هغه مال چې تاسو فایده واخلئ په هغې سره د دې زنانو نه، فآتوهن، نو ورکوئ اجورهن، دغه مهر او دغه مال فریضة چې مقرر کړی شوی. کوم مال چې تاسو مقرر کړئ او په هغې باندې تاسو فایده د دې ښځو نه واخلئ، مهر مقرر شي، نو دغه مهر ورکوئ بیا، دا به ځان سره ساتئ نه، او دا معاف کېږي نه، حتی که د دې ښځې په مرګ باندې هم نه معاف کېږي.
که دا ښځه مړه شوه او د دې مهر د خاوند په ذمه باندې پاتې و، نو بیا به هم د خاوند نه چې کوم دی هغه مهر به ورکوي او د هغه ښځې ورثو ته به دا میراویږي، د هغې چې کوم وارثان دي هغو ته میراویږي. یا دا سړی مړ شو نو د ده په برخ باندې هم دا مهر هغه ساقطېږي نه. که ښځه پاتې شو او دا سړی مړ شو نو دا نشته چې دا سړی مړ شو مهر ختم شو، مهر نه ختمېږي. د ټولو نه اول چې کوم دی هغه په ده باندې قرضه ده، د تجهیز تکفیر نه وروستو قرضه ده، قرضې نه وروستو وصیت دی، د وصیت نه وروستو بیا تقسیم د میراث دی. نو قرضه په قرضه کې یوه قرضه دا ده چې د ښځې مهر ورته پاتې دی، نو هغه مهر به جدا کړي، نو هغه ښځې له به ورکوي او که ښځه مړه وه نو د هغې وارثان چې کوم دي هغو له به ورکولی کېږي. دا ساقطېږي نه ارتاویږي د ده د ذمې نه بلکې دا به خامخا ورکوي، دا مقرر کړی شوی دی. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة، په تاسو باندې ګناه نشتی په هغه څه کې چې تاسو رضا شئ په هغه مال باندې وروستو د فریضې نه وروستو د مقررولو نه، چې یو بل سره رضا شي. نو که مثلا 2 تولې سره زر دي په نکاح کې مقرر کړي دي مهر، او بیا دا سړی وایي چې زه د دې په ځای باندې 3 تولې یا 4 تولې ورکوم، ټیک ده زیات ورکولی شي چې په څه باندې دوره زامن شو صحیح ده وروستو د مقررولو نه. او که یا 2 تولې مهر دی او دا ښځه وایي چې زه تا ته پرېږدمه 1.5 توله یا 1 توله به راکړي یا دا نور تا ته معاف شو، دا هم صحیح ده، هغه نور معاف شو، دغه 1 توله چې کوم دی په دې سړي باندې لازم شو. ان الله کان علیما حکیما، یقینا الله پاک دی علم والا حکمت والا. نو فما استمتعتم به منهن، دا استمتعتم د استمتاع نه دی، استمتاع د متعې نه دی. متعه چې هغه فایده اخیستل ته ویل کېږي چې تاسو د دې زنانو نه په دغه مهر باندې فایده واخلئ په مال باندې چې په نکاح کې مال مقرر کړئ. نو ای خلقو دا مال بیا ورکوئ، کوم چې مقرر کړی دی نو هغه مال به ورکوئ. دغه معنی ده د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې. او د دې نه غلط استدلال کړل دی شیعهګانو، هغه وایي د دې نه مراد چې کوم دی متعه ده، هغه زنانه چې تاسو متعه وکړئ د هغو سره نو د هغو له د هغوی هغه پیسې ورکوئ په څه باندې چې رضامند شوي تاسو هغه ورکوئ. نو متعه څه ته ویلی کېږي؟ متعه د شیعهګانو په نسبت باندې موقت نکاح دی چې یو سړی چې دی هغه د یو ښځې سره رضا شي او په پټه هغې له پیسې ورکړي او د یوې ورځې دپاره د 3 ورځو دپاره د میاشتې دپاره د 15 ورځو دپاره د هغې سره نکاح وکړي او پیسې ورکړي او بس چې کله هغه ټیم ختم شو نو بیا دې په مخه ځي هغه ښځه پاتې شي. اول کې به دغه شانتې وه چې خلک به په یو طرف باندې لاړه په سفر کې، نو د ښځو سره به یې دغه شانتې نکاح وکړو، څه پیسې به ور ورکړي د 3 ورځو دپاره د 10 ورځو دپاره او بیا به په مخه تتله ښځه به پاتې شوه او دی په خپل ځای کې دی په خپله مخه باندې لاړه، ښځه په هلته پاتې شوه. نو شیعهګان چې کوم دی د دې نه متعه ثابتوي او د هغو دپاره دلیل بیا دا دی چې د ابی بن کعب رضی الله عنه په قرات کې فما استمتعتم به منهن نرسو الى اجل ټکی دی، که تاسو فایده واخلئ متعه وکئ د دې ښځو سره الى اجلین تر یو نیټې پورې نو بیا د دوه هغه پیسې ورکوئ. نو د دې نه وایي صراحتا چې کوم دی جواز د متعې معلومیږي، دا متعه جایز ده. نو د دې نه جواب دا دی چې حرمت د متعې دا قطعي دی او اجماعي دی او دا په ډیرو نصوص سره قرآن او حدیث سره دا حرام دي. نو د دې د ثابتول دپاره په یو شاذ قرات باندې دلیل نیول دا صحیح نه دي او بالفرض کې قطعي دلیل هم راوړی شي، نو بل طرف ته هغه دلایل د حرمت چې کوم دی هغه موجود دي، نو دا دلیل به د حلت وي او بل طرف ته د حرمت دلیل دی. نو کله چې د احناف اصول دا دي چې کله د حلت او د حرمت د دلایلو تعارض دی او بل سره راشي نو موږ به ترجیح ورکوو د حرمت دلایلو ته، کوم چې حرام دي د هغې دلایلو ته به موږ ترجیح ورکوو. نو متعه خو چونکې حرامه ده نو که په یو دلیل باندې دا حلاله هم شي خو د حرمت باندې دلایل د دې موجود دي نو دا نه حلالېږي، بل طرف ته د حراموالي دلایل به موجود وي. دویم دا دی چې د متعه اصطلاحي چې کوم دی مراد کول د دې آیات نه هغه خلاف دي،
دا آیات چې د کوم مقصد لپاره چلولی شوی دی نو د هغې نه متعه خلافه ده، ځکه چې دلته د محرماتو ذکر وکړو او بیا وی واحل لكم ما وراء ذلكم، او حلال شوي دي ستاسو لپاره د دې نه علاوه، د دې زنانو نه علاوه ستاسو لپاره هغه حلال دي زنانه. نو د هغې لپاره طریقه او اصول بیان کړي دي چې ان تبتغوا، چې تاسو به طلب کوئ د هغې. نو طلب چې کوم دی هغه په ایجاب او قبول سره دی، یو شرط پکې دا دی چې ایجاب او قبول به. دویم باموالکم، په مالونو سره، نو مهر به وي، مهر به پکې مقرر، دا هم فرض دی. دریم دا دی محسنین غیر مسافحین، مقصود به همیشه چې کوم دی په قید د نکاح کې راوستلي د ښځې، بغیر د مرګ او بغیر د طلاق نه به دا ښځه د دغه خاوند نه جدا کېږي، او صرف هغه منی بیول او شهوت رانی دا مقصد نه وي. نو په دې سره هغه نفي د متعې کېږي. په متعه کې خو هغه ښځه چې کوم دی همیشه ساتل مقصد نه وي، هغه د وقتي توري او تأهل چې کوم دی مقصد نه وي چې د هغې نه اهل و عیال او بچي پیدا شي. نو فما استمتعتم نه اصطلاحي متعه مراد کول د دې آیات نه بالکل خلاف دی. او که بالفرض په دې آیات کې د متعې حلالوالي طرف ته اشاره هم وشي نو دا منسوخ دی په بل آیات باندې چې الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، مگر په هغه خپلو بیبیانو باندې او په هغه څه باندې چې دوی مالکان دي د دوی خلاصونه په هغې باندې هغه وینځي، نو فانهم غیر ملومین، دوی په هغې کې نه دي ملامته کړی شوي. ومن ابتغى وراء ذلك، پس هغه څوک چې ولټوي د دې نه علاوه بل لار، فاولئک هم العادون، دغه کسان تجاوز کوونکي دي. نو دا ممتوعه چې ده چې د کومې ښځې سره متعه وکړی شي هغه خو نه منکوحه ده چې هغه الا علی ازواجهم کې داخله شي، او نه هغه مملوکه ده چې الا او ما ملکت ایمانهم کې داخله شي. او بل دا دی چې ترمذي د عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت کړی چې كانت المتعة في ابتداء الاسلام حتى اذا نزلت الآية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، قال ابن عباس رضي الله عنه فكل فرج سواهما فهو حرام. متعه چې ودا په ابتدا د اسلام کې دا جایز و، او چې کله دا آیت نازل شو چې الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي فكل فرج سواهما، هر شرمګاه چې کوم د دې دوانو نه سیوا چې د خپل بیبي نه او د وینځي نه فهو حرام، حرام دی، حرام دی. نو دا ممتوعه چې ده چې د کومې سره متعه شوې ده دا خو نه د ښځه ده نه یې ورسره نکاح کړی دی، او نه چې کوم دی د ده څه ده مملوکه ده، وینځی هم نه ده. دغرانګې امام ترمذي او امام بخاري رحمهم الله هغو روایت کړی چې ان علیا رضی الله تعالی عنه قال لابن عباس رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلیة زمن خیبر. علی رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه ته وی چې نبی علیہ السلام منع کړل د متعې د زنانو نه او د کورني خرو د غوښو نه، کوم خره چې په کور کې ساتل کېږي د هغو غوښې هغه حرام دي. زمانه خیبر، په زمانه د خیبر کې کله چې د خیبر غزا وه نو صحابه کرامو چې کوم دی هغه غوښې باندې کړوې په کړپو کې. نبی علیہ السلام تپوس وکړو دا څه شي غوښې دي، او خلق ورته وویل دا د خره غوښې دي. نبی علیہ السلام وی بلال رضی الله عنه ته یا علی رضی الله عنه ته وی چې ته اعلان وکړې خلکو ته چې خبردار د دین وروسته متعې حرام دي، د زنانو سره متعې نه کوئ، او خبردار د کورني خره چې دي د هغو غوښې حرام دي. نو صحابه کرام هغه کټوۍ واړولې او د دې نه وروسته صحابه کرام بیا متعې او دا نه دي کړي. په اول د اسلام کې، اسلام په ابتدایي دور کې دا متعه جایز وه، دا خبره صحیح ده. وروسته بیا دا حرام شوې ده، دا نشته. نو قال ابو عبد الله امام بخاري وی وبينه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ هنا. علي رضی الله عنه د دې خبرې بیان کړل د نبی عليه السلام نه چې نبی عليه السلام فرمایي چې دا متعه غره منسوخ ده. اوسه کوڅوکوي چې صحیح مسلم کې او روایت دا غنه دا معلومیږي عبد الله بن عباس رضی الله عنه د متعه قائلو. روایت داسې چې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه د خلافت په وخت کې داسې واقعه پیښه شوه چې ان عبد الله بن زبیر رضی الله عنه قام بمکه. عبد الله بن زبیر رضی الله عنه په مکه کې وو، نو وسه خلق داسې دي چې الله پاک دې د هغو زړونه
ړانده کړي لکه څنګه چې الله پاک د هغو سترګې ړندې کړي دي هغو په متعه باندې فتوا ورکوي دا تعریض کو په عبدالله بن عباس رضی الله عنه باندې عبدالله بن عباس رضی الله عنه دا نظر بیا وروستو کم شوی او ړوند شوی نو هغه ته وی چې بعضې کسان داسې دي چې د هغو سترګې ړندې دي خدای دې د زړونه هم ړانده کړي عبدالله بن زبیر رضی الله عنه دا وی هغو په متعه باندې فتوا ورکوي چې متعه جایز ده نو عبدالله بن عباس رضی الله عنه ورته وویل چې ته خو ډېر سپور سړی وې فلعمري لقد كانت المتعة نفعل في امام المتقين في عهد امام المتقين زما دې په الله قسمي دا متعه خو من کوله په دور د امام المتقین کې د متقیانو د امام په دور کې چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یرید رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال له ابن زبیر عبد الله بن زبیر رضی الله عنه فجرب نفسك کنه وی تخپل ځان و ازمایوي تجربه وکړه په خپل نفس باندې زما دې په الله قسم زه وتا په ګټو باندې ورما ته اوسو کدا متعجز دې په ګټو باندې رجم کما نو د دین دا معلومیږي چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې دا ورته وی چې دا د نبی رسول الله په زمانه کې من کوله نو ته ما ورې منې کای نو هغه په دې باندې قایلو خو خبره دار چې د دې عبد الله بن عباس رضی الله عنه رجوع ثابت ده په صحیح دلیل سره دا روایت چې کوم دی هغه ما راوړی شوی دی د حدیثو کتابونو کې چې بیا عبد الله بن عباس رضی الله عنه رجوع کړل دینه او مخکې هم دا روایت منګو وی او رسومه راضی چې هغه وی دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه انما كانت المتعه في اول الاسلام دا متعه چې وا دا په اول د اسلام کې وا یو سړی بچ یو کړي تا یو خار ته لاړ الته به پیژنګالو نه وان یو خځې سره به متعه وکړه نو د بالته مقیم شو نو هغه خځې به د سامان حفاظت کا او د کار به ټیک کا ورلا د به سکار کاروبار به ول ټیک کا حتى نزلت الآية ترتي چې دا آیت نازل شو چې الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فكل فرج سواهما فهو حرامنا نو د دین علاوه چې هر قسم شرمګاه ده نو حرام ده نو د دین پته ولګل چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا د دین بیا رجوع کړو او دا قول بیا پرې خو ده بلدار چې دا متعه چې کوم ده سعید ابن جبیر رضی الله عنه هم دی داغه ته ویډیو دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته چې لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء ستا په دې خبرو پسې خو ستا په دې فتوی پسې خو ډیر هغه مسافر کسان لاړل او شاعرانو په کې شعرونه هم وي عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته جواب ورکړ ما به هاذا افتیتو ما خو په دې باندې فتوا نه ورکړو وما هي الا كالميتة والدم ولحم الخنزير او نه د متعه مگر د مرداري په شانتي ده د ویډي په شانتي ده د خنزیر د غوخي په شانتي ده ولا تحل الا للمضطر او دا نو جایز مگر د مجبور سړي لپاره چې لا بر او بیا بر ډیر وخت بهارو نو بیا د زنا نه بېریدنه دا موقت باندې نکاح به وکړو نو دا دغه لپاره ما جایز ګڼل ما په دې باندې فتوا نه ورکړې او دا قبل روایت تاسو واوریده په هغه کې دا وی چې په اول د اسلام کې دا و ورسته چې دا آیت نازل شونه بیا دا منسوخ شو نو یو نکاح موقت او یو نکاح متعه ده نو دا غي په منځ کې فرق دی چې نکاح موقت کې چې وختي تور نکاح آی کې ایجاب او قبولی گواهانی پکې او د ولی اجازه پکې چې دا خزي ولی چې کوم دی هغه پلا رور تر وغیرہ دا اجازه ورکړي او دا په یو حیث سره دا خزي رحم پاکول دي چې پته ولګي چې را د دې پر رحم کې هو د بل چا سره نطفه دا نشته نسب ګډوډ نشي او په متعه کې دا ټول کارونه نه اپ پټ پټه یو سره پیسې ورګي لکه وشي دا شیعاګان په ایران کې دا کار کوي پیسې ورګي او د خځ سره چې کوم دی هغه شانته وي بنګ نکاح وکړو او یو څو ورځې لپاره سره یې او بیا چې کوم دی پریږي دي بس بیا په خپل مخزي نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه اول که قائل نو هغه په حالت د ضرورت کې او په حالت د اصرار کې او د ثواب قائل هم نو ځکه چې هغه وی چې دا خو په شانته د مردار یا د ویني او د خنزیر و او دا خو د صرف د ضرورتمن سړي لپاره و او شیعاګان چې هغه خو د دې لپاره فضایل بیانوي هغه د عقیده منهج الصادقین او نور کتابونه تفسیرونه باغ کې دا خبر لیکل ده
چې څوک یو ځل متعه وکړي نو دی د حسن حسین رضی الله عنه درجې ته ورسېده، چې 2000 وکړي نو دی د حسن رضی الله عنه درجې ته ورسېده، که دریم ځل دی متعه وکړي نو د علي رضی الله عنه درجې ته ورسېده، او که څلور ځله دی متعه وکړي نو دی د نبي علیه السلام درجې ته ورسېده. نو په زنا باندې یو سړی د نبي علیه السلام درجې ته څنګه رسي؟ بل روایت دا ذکر کوي چې څوک د متعې نه وروستو د جنابت غسل وکړي او د هغې د هرې خاطرې سره هرې خاطرې نه الله پاک اویا فرشتې پیدا کوي. دا ځان د حدیث جوړ کړی ده، وایي دا نبي علیه السلام فرمایي اویا فرشتې هغه پیدا کړي، د قیامته پورې د دې سړي دپاره دعاګانې غواړي او استغفار کوي. دا ټول دروغ خبرې دي. نو متعه چې کوم ده هغه فایده اخیستل دي د ښځو نه، خو د هغو له بیا مهر ورکول دي، مهر او دا متعه نشي لکه دا کوم چې شیعګان وایي. والمحسنات من النساء هغه واده کړی شوي د زنانو نه دا حرام دي په تاسو باندې، الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان بخلاف ستاسو کتاب الله علیکما لازم کړی دی الله پاک په تاسو باندې، وحل لكم ما وراء ذلكما حلال کړی شوي دي ستاسو لپاره د دین علاوه نوري زنانه ان تبتغوا باموالکما چې تاسو طلب کوي نکاح د هغوی په خپلو مالونو سره، محسنین په داسې حال کې چې تاسو نکاح کوونکي د هغو سره، غیر مسافحین نه تاسو زنا کوونکي. فما استمتعتم به منهن نو هغه زنانه چې تاسو فایده واخلئ په هغې سره، یا هغه مال چې فایده واخلئ تاسو په هغې سره، منهن د دې زنانو نه فآتوهن اجورهن فریضه نو ورکړئ دوی ته د دوی هغه مهرونه مقرر کړی شوي. ولا جناح علیکم او نشته ګناه په تاسو باندې فیما تراضیتم به هغه څه کې چې تاسو رضامند شئ یو بل سره په دې مال کې، من بعد الفریضه وروسته د مقرر کول نه، چې خاوند یا زیاتی او یا ښځه کمی نو جایز دي. ان الله کان علیما حکیما یقینا الله پاک دې علم والا حکمت والا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا